دنیا ذکر کړه دی حدیث کی. یو د الله نبی که هجرت دنیا له وکړو او دنیا ګټي بس صحیح ده، دنیا له د هجرت دی. لکه زمونږ عوام بعضې خلک وی دنیا پسې وی وزه، هجرت پسې وی وکړه، وی برکت به پکې بیا. دا داسې نه ده، دا چې نه کله الله خفه شي نو بیا به د ملکونو باندې ور واچوي، بیا به پروت یا د خپلو بال بچ نه به جدای. او چې کله د نه الله خوشحاله دی نو بیا به له په کور باندې تیاره درکوي زموږ د طالبانو په شان. کور کې به ناست یې وروره ماته به خوري پسې ګرځئ نه. نو یوی دنیا ذکر کړه، یوی زنانه ذکر کړه او امرأه، خو ښځې له هجرت کړی د ښځې د حاصلولو دپاره. دوه وجې ځان سره نوټ کوي. یو دا ده چې په دین کې لوی رکاوټ دنیا ده. د انسان دین چې تباه کوي که نه دنیا یې تباه کوي. دی وجې نه د حدیث کې دنیا راوړې ده چې ګوره چېرته دنیا دپاره هجرت ونه کړي. دویمه وجه دا وه چې د زنانه تذکره پکې ذکر راله چې دا مسله په باره د زنانه کې راغلې وه. یو سړی او د هغې د یو زنانه سره تعلق و، نای زنانه ته د نکاح پیغام ورکړی و. نای زنانه ورته وویله چې زه به څه نکاح وکړم، خو شرط دا دی چې ته به هجرت کې. نو هغه یا هجرت وکړو یا ونه کړو، خو د هغه زنانه سره نکاح وکړه. صحابه کرامو دا خبر رسول الله ته ورکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بس کو دنیا له هجرت کړی د دنیا شو، او کو ښځې له هجرت کړی بس ښځه یې حاصله کړله، اجر مجر نشته دی. بس چې څه دپاره دی کړی هغه له د هجرت وشو. بله ګوره دا ده چې دا هجرت په عباداتو کې ولې په اخلاص کې راوړ. لکه داسې ولې نه وی چې چا مونږ د الله لپاره وکړو نو د الله شو، چا د غیر الله لپاره وکړو نو ګوره غیر الله لپاره، کو چا زکات، دا خو نور عبادت هم دي، حجونه هم دي، روژه ده، او هجرت راوړ. نو دا خبره یاد ساتئ چې درې عملونه د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. درې عمل داسې دي د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. یو اسلام، چې کله یو سړی کافری او مشرکی او هغه مسلمان شي اسلام راوړي، نو د چې د اسلام نه مخکې څومره ګناهونه کړي، شرک یې کړی، بت پرستي کړې ده، هره بله به زه د ګناهونه معاف. الاسلام یهدم ما کان قبله، د الله نبی ویا اسلام معاف کیا د اسلام نه مخکې ګناهونو لره، بس هغه دې معاف. یو عمل. دویم عمل حج دی. حج چې کله یو سړی په حلال روپو باندې حج وکړي، په حرامو نه، په سود روپو نه، او نه د رشوت په روپو. لکه نن سبا زمانه کې چې د رشوت نه ګېډه ډکه کړي، هجرت دغه وکړي، دا حج وایي حاجي صاحب، دې ته حاجي صاحب مه ووایئ، دې ته میراوس ووایئ. نو دا حدیث کې راځي د الله نبی ویا الحج یهدم ما کان قبله، او حج ګناهونه معاف کیا چې د حج نه مخکې شوي وي. حدیث کې راځي لکه د مور نه چې اوس پیدا شو، داسې پاک صفای. دریم عمل پکې هجرت دی. هجرت د انسان ټول ګناهونه معاف کوي د الله لپاره. الهجرت یهدم ما کان قبله، د الله نبی ویا هجرت معاف کیا ګناهونه چې د هجرت نه مخکې شوي دي. نو دا درې عملونه ځکه پکې یو هجرت راوړ. حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله یو حدیث ذکر کړی، اکی وی چې رسول الله فرمایل
وی ما قال عبد لا اله الا الله قط نه ده ویلی یو بنده لا اله الا الله هیڅ کله ما قال عبد لا اله الا الله قط مخلصا نه ده ویلی یو بنده لا اله الا الله په اخلاص باندې الا فتحت له ابواب السماء مگر الله دتا د اسمان دروازې کولاوي چې په اخلاص باندې لا اله الا الله وی کنه نو الله رب العزت دته دروازې کولاوي حتی تفزیا الى العرش مجتنب الكبائر وی دا عرش ته ورسیږي خو شرط دا دی چې دا سړی به د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي کبیره ګناهونه به نه کې او لا اله الا الله دې وویله نو ډایرکټ د اسمان دروازې کولاوي عرش ته د عمل ورسېد او مسلم کی روایت دے مسلم کی دا اللہ نبی فرمائی ان اللہ لا ينظر اللہ نگوری الى صورکم ستاسو صورتونو تا و اموالکم و ستاسو مالونو تا ولكن ينظر الى قلوبکم و امالکم لیکن اللہ گوریا ستاسو زړونو و عملونو تا زړه د دې ګوریا چې نیت دې د چا دپاره کړی د عمل د چا دپاره کې امام مکحول رحم الله وی ما اخلص عبد قط 40 یوما ما اخلص عبد قط 40 یوما وی اخلاص نه دی کړی یو بنده څلوېښت ورځې الا ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه ولسانه مگر ښکاره شوي دي دغه حکمت چې نه د زړه او د ژبې نه ګوره چې سړي کې اخلاص وي که نه د خولې نه الله رب العزت ښې ښې خبرې راوباسي زمونږ یو استاذ او هغه ساده سړی و دومره ساده سړی و چې چا به نه وی چې دا عالم دی بلکل به ساده مزاج نو هغه به ځینې وخت کې چې د تقریر ته به کښېنه او یا به د حدیثو درس ته کښېنه خبرې به یې کولې نو ما ته یو ورځ پوښتنه وکړه ما ویل چې ته کومه شرحه ګورې دا کم کتابونه مطالعه کی ویل کتاب ویل نشته دی او حقیقت خبره وازه چې کمرې له ورغلمه داسې به څه نه و ساده قرآن بس یو تفسیر به یې خواته دوه پراته و خو د الله سره تعلق ډېر په عمل کې د حد نه بار اخلاص په طالب العلم به د زړه نه خفه کېدو نصیحت به یې د زړه نه کاو داسې خبرې به یې وکړې کتابونو کې به نه وي د حقیقت ما ته دا خبره د امام مکحول یاده شوه چې ګوره څلوېښت ورځې یو سړی په اخلاص باندې عمل وکړي نو دا وایي چې د ژبې او د زړه نه الله د حکمت چینې روانوي د ده په ژبه باندې د ده په زړه باندې ښایسته ښایسته خبرې ستا به تصور نه چې یاره دا سړی به داسې خبرې وکړي مدارج السالکین کې دا قول د امام مکحول ذکر دی علامه ابن قیم ذکر کړی ابو سلیمان دارانی رحمه الله لیکلی دی ابو سلیمان دارانی رحمه الله وی اذا اخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء کله چې سړی اخلاص کوي په عمل کې نو د ده نه هغه وساوس او هغه ریاګانې سات په سات باندې ختمیږي د دا ریام په عمل کې بیا نه راځي او وسوسې موله نه راځي اوس چې د طلباو له دا وسوسې ډېرې راځي که نه علم کله پرېږدي کله یو شي دا اخلاص نه ګوره عمل کې اخلاص ډېر ښه دی
آبی بیا زمخ کې ووایي ما علم لږ کوه خو اخلاص په عمل کې ډېر خیرخوا د امت مسلمه چې سړی عمل یې نو علم خدا ته ویلی شهر ابن حوشب وی رحمه الله دا تابعی دی دا وی جا رجل الى عباده رالی یو سړی د عباده ابن صامت خواله د دې الفاظو به د حدیثو اگر چې عربی کې وامه د دې عربی خپل یو برکات دی چې هغه کې الله رب العزت په دې حدیثو کې او قرآن کې ایښي دي نو دا تاسو مو چې یاره ګنې دا ډېر الفاظ د عربی وي او ځینې وخت د معترض ګوره یوه سترګه مړندی اعتراض کوي بروز کلمه درس کاو یو کس رابطه وکړله ما ته وی چې ته د عربیت ټکي ډېر وی په دې دغه کې نو ما زه پښتو کې معنا کومه دا د عربۍ د طالب ته وامه اذن له لیکل کوي طالبات دی هغه به لیکل کوي او دا د پښتو دا د عوامو ته وام بیا خو ما لیسته دا قرآن پښتو کې ووه د الفاظ څه ضرورت او یا به دا بخاري مې سره ټول پښتو ته راواړو دا زور زیر خدای قرآن وی ټول نه د دې خپل یو دغه دی چې ته ټول حدیث ونه لیکي اشاره دی ولیکله بس کاپي ده تعالی کنه هغه به رجوع وکړه کتاب ته یو خو به دا کتاب والی یو به کتاب مطالعه سره مینم پیدا شي نو دې کې پیدي نو شهر ابن حوشب وایي چې یو سړی رالی د عباده ابن صامت خواله فقال دې سړی ویله ویل انبئني عما اسأل عنه انبئني عما اسأل عنه ویل یا عباده مالا خبر راکا دا هغه څه په باره کې چې زه دنه پوښتنه کومه ارأیت رجلا ویل خبر راکا ته د هغه سړي په باره کې یصلی چې هغه مونځ کوي یو سړی دی مونځ کوي یبتغي وجه الله او د الله رضا او د الله رضا پې حاصلوي او د الله رضا پې لټوي په مانځه باندې مونځ کوي د الله دپاره کوي خو بل یو کار پکې دی ویحب ان یحمد لیکن مینه کوي چې خلک مې صفتونه وکړي مونځ خو کوي او دا مونځ د الله دپاره کوي خو دا سړی په زړه کې دا راولي او دا مینه کوي چې زما خلک صفتونه وکړي خلک مې د کم طرف ته کار نه کوي نه مخکې کاوه وی ها ته دا دغه را نه وخت یې کاوه دا ویس به بند کوي قرار کوي ویس بندي ناری کلی چې کار وکړه چې کټې که هغه ځینه په لاس راوړه کټې ورېږه زه دا لږ ځای ووایم ویل دا سړی وی ویحب ان یحمد دا مینه کوي چې خلک یې صفت وکړي فقال عباده ویلا لیس له شیء دله هیڅ هم نشته دله به د عبارت څه نه میلاویږي ځکه الله د شریکو نه منزه دی الله تینا پاک دی د شریکانو نه الله منزه دی او پاک دی او دې سړیا په عمل کې ریا راله نو بس دا عمله خراب شو برباد شو
بل څه شي راکړه دا دې کټ نو کابل دې کټ ورو دا دې کټ زه به دا کټ که بیا به ورسره ولګوو دې ته بس کټ اوس به چک کړو والله اعلم خو زه دلته زه ګورم نو ګوره د عمل بیا برباد چې اخلاص پکې نه وي جنید بغدادي رحمه الله وی الاخلاص سر بین الله و بین العبد دا اخلاص دا یو راز دی د الله او د بنده په مابین کې لا یعلمه ملک د دې اخلاص معلومات ملک تم نشتا ملک ته هم نشته د ملائکو یو ملک ته فیکتبه چې وی لیکي ولا شیطان او نه شیطان ته معلومات شته فیفسده چې دا برباد او فاسد کی ولا هوان فیمیله او نه دا خواهشات او نه خواهش پرستی ته دا سړی مایله کیږي چې دکې کله اخلاص څه وایي خاطر ویشچی که کنه بیب که مسلو دا لگه یو څو فضائل و فباره د اخلاص کی فواید د اخلاص د اخلاص 15 فیدی علماء ذکر کئی 15 فیدی اول فیدا د اخلاص تا دا چې دا بنیاد دی د قبولیت د دعا هو الاساس فی قبول الدعاء دعا وانا قبلیږي چې اخلاص نه دعا نه قبلیږي دویم يرفع منزلة الانسان في الدنيا والآخرة اخلاص د بنیادم مرتبه دنیا و آخرت کې چوتای يرفع منزلة الانسان في الدنيا والآخرة الله دنیا و آخرت کې مرتبه چوتای دریم اخلاص بنیاد دی په قبولیت د عمل او د قول کی هو الاساس فی قبول الاعمال والاقوال چې اخلاص د انسان عملم قبلیږي او چې اخلاص یې نو د انسان خبرې م الله قبلی څلورم اخلاص د بد ګمانو او د وساوسو نه انسان لرې کوي يبعد عن الانسان الوساوس والاوهام يبعد عن الانسان الوساوس والاوهام د بندنا وسوسه او ګمانونه بد دا لري کوي پنځم بنده لره د بندګۍ د غیر الله نه بچي يحرز العبد من عبودیت غیر الله بچي بنده لره د بندګۍ د غیر الله نه دا پنځه
وساجي ځان سره محفوظ کوي. حالان کې نور ما اتنه فواید شته، اته نه فواید دا شته نورم. او بیا په علم ازده کولو کې او د علم په خورولو کې اخلاص بیا ډیر پکار دی. د علم په ازده کولو کې او د علم په خورولو کې اخلاص ډیر پکار دی. څه وایي نه کوي؟ کم ځای دی؟ وی لږ صبر وکړه، دا نمبر یې ځان سره نوټ کړه، نو بیا به ورته رابطه وکړو. دا موږ فریکونسي به یا تا وکړي. والله اعلم. څکه ابي هريره وی رضی الله عنه، ابن ماجه او احمد کی روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما چا چې ذکر علم مما يبتغى به وجه الله او په دې باندې لټیا د الله رضا، دا خو د دې لپاره زده کولی شي. لا تعلمه دا یې نه زده کوي د دې لپاره، دا یې د الله د رضا لپاره نه زده کوي. لا تعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، مگر دا پیاسله یا سامان د دنیا، سامان د دنیا پی گٹی. لم یجد عرف الجنه، د جنت بی بموینینی یوم القیامه، فورز د قیامت باندې. یعنی یو سړی دی او طالب العلم د علم زده کوي، نو دا علم د الله دپاره پکارو، او دا د الله دپاره نه زده کوي، دنیا دپاره زده کوي. اوس هم ډېر خلک دا دنیایي تعلیم نه متاثره وي، بچي باندې علم کومه او یاره دنیا هم پې نو سره کومه، نو ګوره په یو پیسه کې دوه پې نن نه وځي، یا پې نه علم کې سمه او یا به پې نه سمه د غلو کورسونه کې، نو دواړه نه کېږي چې دا دی غلم جوړ کړي او دا نه متقیم جوړ کړي. نو غل او متقي خو نه جمع کړي، نو یو به ته جوړی ښه. او کعب بن مالک وی رضی الله عنه چې رسول الله فرمایل من طلب العلم لیجاری به العلماء، چا چې علم دی حاصل کو چې علماو سره پې مناظرې وکړي، الیماري به السفهاء او یا پې د جاهلانو سره باسونه کوي، او یسرب به وجوه الناس الیه، یا راوګرځوي د علم په وجه باندې د خلکو مخونه ځان ته، چې خلکو ته شیخ او عالم او مولوي صاحب او قاري صاحب ووایه، ادخله الله النار، نو الله به جهنم ته ننباسي، اور ته به لاړ شي. دې وجې نه علما وایي وینبغي لطالب العلم ان يتفکر فی ذلک، وی مناسبه ده طالب العلم لا ګوره چې لږ سوچ او فکر په دې حدیثو کې وکړي، ځکه هسې نه چې د دې حقیري دنیا دپاره او د دې فاني ژوند دپاره ابدالابد برباد نه کړي. عمل دې نه څه نشي خراب نشي. د عدم اخلاص علامات ځان سره نوٹ کا، چې سړی کې اخلاص نه د دې څه نښې دي. نو موږ خو سړی یادوو خو ځانونه یادوئ چې اخلاص نه یا په خپل عمل کې دی، نو نښې دی ګوره، هسې نه چې دا نښې من کي.
سلیمان دارانی رحمه الله 3 نښې ذکر کړي دي د عدم اخلاص. بنی آدم کې اخلاص نه د 3 نښې دي. یو الکسل عند العبادة في الوحدة. الکسل عند العبادة في الوحدة سستی کولا په عبادت کې چې کله ځان لې نو زموږ استاد دا مرز دی چې کله ځان لمونځ کو نو بس ګلې پیوک شاته جاده وګوري چې څوک ومنيني قاری سیب او مولوی سیب شاته وګوري چې څوک نشتا نو راشي سیمیرات کا نو ګلې پیوکی. نو چې کله ځان له عبادت کې او سستی دی په عبادت کې دا په شوق نه دی نو مساله ده پکې شته. دویم والنشاط فی الکثره او چې خلق ډیر نو ښه چوستی چې خلق ډیر ویني ناس په قلاره رکوع په قلاره سجده او بډې مرا پورته کړي او ډیر په سور سار ولاړي. دریم د عدم اخلاص نه خداره چې اخلاص ته پکې نه وحب الثناء للعمل او مینه کې چې زما په د عمل څوک تعریف وکړي. عمل له وکړو او چې سړی ته وچېره ښکلی مونږ دې ونه کړو هلکه او دا پلانی خو داسې ښایسته مونځ کوي او دا پلانی خو داسې ښایسته قرآن وایي بس غار کې کړي د چا مخې ته به تعریف نه کې دې نه منه راغلی. حدیث کې راځي که نه یو سړی برای راست چا تعریف کوي نو دې نه منه ده دا د ویلال کو زبه دی کو زبه د عمل کې بیا مسلې راځي. علی رضی الله تعالی عنہ پکې د ریاکار 4 علامات ذکر کړي دي. وایي د ریاکار سړي 4 علامې دي او نښې دي. اول وایي په تنهایي کې سست وي په ځان لوالي کې سست وي او په خلکو په مجموعه کې وایي چوس وي مخکنی 2 دي. په تنها په ځان لوالي کې سست وي د خلکو په مجموعه کې هوښیار او چست وي 2. دریم چې تعریف یې وشي نو ښه محنت کوه چې څوک یې تعریف وکړي بیا ولګي روره ځینې طالب یې که نه چې تعریف یې وکړي وایي دا ښه کار کوي نو بیا ته سکوره چرته ږدي زری زری شي خواره نه کو چاره تعریف کاوه او کو دې نه کاوه ته عبادت الله له کوه. او 4 او کو بدی بیان شي نو به کار پریدي چې بدی بیان شي بده څو بیان کې مړه ته څه کار نه کې او څه شیم دی نو بس دا کوي چې ښه زه لا دومره تاله دومره خدمتونه کوم او تلابیم زمانه ښه نه وې نو بس پریدي عمل پریدي که نو که بدی بیان شي نو بیا عمل پریدي. شقیق بن ابراهیم وایي چې د اخلاص پیدا کېدلو طریقه دا ده. د اخلاص د پیدا کېدلو طریقه 3 چیزونه دي. 3 یو دا عقیده ساتل چې کم عمل ما وکړو نو د الله په توفیق مې وکړو دا به عقیده ساتي. ځان ته به انا سیم نه وي چې زه دا څه کومه ګنې کې زما د خپل صدا زما د خپل دغه دی قارون ته چاوې د عمل الله درکړی شکر وباس هغه ویل دا زما محنتونه دي زما انجینیري ده
نو دا به نه نه دا څه چې کی کو که نه دا د الله په توفیق باندې کو نو دا عقیده به لرې چې الله توفیق رانه کي ټک به مونه کي الله توفیق درکړي ډېر خدمات به د دین وکړي نو غرور به دا په ځان نه کي دې وجې نه موږ ځان له چې در شروع کوو ملا ماتی ولې دا شروع نه یېرېږو خو دا څه به و دا دنیا خلک اوري نو دې به څه وې نو دا ګوره د الله نه به غواړي بس الله زړه کې د انسان اچوي دماغو کې اچوي خولې باندې ښې خبرې راوباسي دا د الله په توفیق او که ته ځان ته نصیبې ده دا ژبه د الله په کنټرول او قبضه کې د دې نه بدلې خبرې به وباسي بلان بینې به اورو ځان ته که خیر یې شروع کړي دویمه چې اخلاص پیدا کیږي نو په عمل کې به مقصود رضای الهی چې دا منګه څه کوو که نه وی الله هم دې د خپل رضا دپاره دی الله وګرځي نو په عمل کې مقصود رضای الهی دریم د اخلاص پیدا کولو دریمه طریقه دا ده چې د عمل ثواب امید به صرف د الله نه ساتي چې به د عمل بلاله صرف الله ثواب راکوي تمه به پکې د بل چانه نه ساتي چېرې زه د عمل کومه ته ورېږه پلانې به هم پکې لږه څیتینګه مینګه وکړي چې شی پکې راواچوي نه نه عمل دې وکوې بس خوندي کا صندوق ته ور واچوه وی قیمت کې به الله لاله اجر راکوي دی عمل دی له کوم نو دا درې کارونه چې کله وي ګوره عقیده ساتل چې د الله په توفیق مې وکړو مقصود پکې رضا الهي وي او د دغه عمل ثواب صرف د الله نه غواړي نو دا درې کارونه چې د انسان مخې ته وي نو دې کې الله اخلاص پیدا کوي او زمونږ استاد هغه وی د دې ښه طریقه دا ده د دې ښه طریقه دا ده چې دا ځان سره په پاڼه یا په څه شي ولیکه چې ستا پې هره ورځ نظر لګي په دې درې خبرو کامره کې ولیکه یا دارنګې کوم ځي کې کښېنې ډېرې هغه ځي باندې ولیکه نو چې ته عمل کې چې دا خبرې دې درې یادي نو ستا په دې عمل کې به څه راځي اخلاص به ډېر پیدا کېږي زیات صحیح ده بس دا به کافي د دې پم شکایت هم خلک کوي دا هم لږ ګورم او سبا به نور عنوان باندې بحث وکړو او دا به یاد کوي زده به کوي وابړوئ شروع کې سبق لګي نو هغې کې کوشش کوئ چې سبق واړوئ یاد کوئ شلو خبرو کې 15 خبرې یادې شي بس کافي دي دا ضروري نه ده چې دا ټول یادې شي او دا زه ټول وامه دا په مینه وان سره تیل شي کو یادې شي خو نورو نه نور دی یادې نه شي پریشاني به نه کي کمې قلم کې بندې شي یادې کا کمې نه دی بل ځل به یادې شي نو یو دا کوشش بل دا خبره لیکل علم دا ښکار دی او د دې فنجره چې دا نو دا قلم او کافي ده نو دا ځان سره لیک نو دا ښه انسان ته یاداش کومه موضوع باندې بحث وشي هغه موضوع ځان سره محفوظول هغه ستا دپاره سبا ډېره په کار باندې راځي په بعضو مواقعو کې نو کوشش کول پکار دي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك وتب علينا